بل عیب دا و په مفرد کې چې فصاحت خلافي چې لفظ دلالت په معنا موضوع له ظاهر نه شهرت نه بس دې ته غرابت وایي. اوس د غرابت مثال ماتین وایي چې دا چونکې یو عیب ده غرابت فصاحت کې المفرد خلاف ده چې دلالت علی المعنی ظاهر نه بس دا بیا فصاحت خلاف ده. دې مثال دی ذکر کوي متن کې مسرجا مثال وایي ومکرتا وحاجبا مزججا وفاهما ومرسنا مسرجا دا مثال ویل و مثال خو فرض تعریف و ماتین تعریف نه ده کړی ځکه بنا د متن اختصار باندې بل دا چې دومره زیات اشکال نه و پسې ځکه ماتین تعریف نه و که شارح کوي حاصل دا ده چې غرابت تفسیر چې دا کم کوي دا دوه قسمه نه د غرابت ته شامل ده. غرابت دوه قسمه ده. غریب خو دې ته وایي چې کلمه ظاهر دلالت په معنا موضوع له نه وي او په معنا موضوع له دلالت ظاهر نه. اوس دا بیا دوه قسمه ده. کله کله به داسې چې دا ظاهر خو دلالت په معنا موضوع له نه وي خو ته به محتاج تفتیش ته په کتبو د لغت کې چې تفتیش په کتبو د لغت کې وکړي بیا به یې پیدا کړي. دا تفتیش په کتبو د لغت کې چې دا تفتیشونه ته کوي خو دغه هغه نه ظهور سي چې معنا یې ظاهره نه ده. لکه مثال افران کاوده یا تکاکاتو لکه یو سړی و مرګۍ په راغلی خلک په جمع و نو د افران کې یو لرې سو معنا تکاکاتو مالی تاسو په ما جمع سلیو که تکاکویکم علی ذی جنتین لکه پیرناک باندې چې جمع زه خو پیرناک نه یم ما باندې خو مرګۍ دي بیمار نو خلکو ویل چې اترکو پرېږدو فإن شیطانه یتکلم بالهندیه د شیطان چې دا هندو ژبه وایي هندوانو ژبه کوي حالانکې دا خو عربي وکړي افران کې و یعنې لرې سو معنا تنحوانی خو تنحو ظاهر ده افران کې و غیر ظاهر. لغت کتابونه ورپسې ګورئ پسه به دا ماده بیا ته منده کړي تکاکاتم ای اجتماعتم تاسو په ما جمع سلیو لکه پیرنات باندې چې جمع کېدو او دا خو دا عربي ویله خو چونکې دا عربي ظاهرت دلالت په معنا نه وه بلکې تفتیش ته ضرورت په کتبو د لغت کې چې لغت کتابونه پسې پلټې بیا به چېرته ځای په ځای منده کړي. نو دا تفتیش کتبو د لغت ته ضرورت دی دا نه ظهور ده دا معنا نه ده ظاهر. دا قسم اول غریب ده چې معنا یې ظاهره نه معنا موضوع له او ته چې غواړې پیدا کړې د لغت کتابونو تفتیش کې لکه تکاکات افران کې بل قسم غریب هغه ده چې دا ظاهر دلالت خو په معنا موضوع له نه یعنی معنا موضوع له نه ظاهره خو ته لغت کتابونو کې دا نه څه پیدا کوي مگر پسه لته جوړې چې د دې تخریج بعید وکړي بعید تخریج وکړي یوه ماده نه د تخریج وکړي مشتق کړي خو ډېر بعید تخریج لري تخریج. دا دوم قسم غریب چې دلالت په معنا نه ظاهر لغت کتابونو کې تفتیش باوجود نه پیدا کړي مگر ذکر غیر ظاهری چې بعید تخریج ته به محتاج تخریج باندې اشتقاق چې دا مشتق یو بعید نسبت په ګوري هغه نه به اشتقاق کړي ځکه دا ظاهر چې دلالت په معنا مراد دی معنا موجود ونه انا مانوس الاستعمال مانوس الاستعمال سره عرب الاربع عرب کوخچی چې د باندو سکانی باندو کې کوم عرب اصلي عرب اوسي مولدین نه مستعرب خلق نه چې نو پیدا یې نه وی راغلي عربي شاری خلق بلکې سکان البادیه د باندو اوسیدونکي عرب چې ان نسلن بعد نسلین تسلسل سره عربي دغه کې دا مانوس استعمال نه اگر که مولدین خلق چې ان نوی عربي دغه کې کمانوس استعمالي هغه ته اعتبار نشته. لکه عرب دو قسم دي
یو العرب الاعاربه، یو العرب المستعربه. عرب اعاربه یعنی عرب کوه، اصلي عرب، نسلا بعد نسل، دې ته عرب اعاربه وایي. لکه مدینه خلق سره، مکې خلق سره، یمن دا خلق سره. ایو العرب المستعربه، نوی عربیان سری، لکه دا عراق سره، مصر سره، دغه ځایونه دا عرب المستعربه دي. بهرحال غریب دوه قسمه سره. غریب کم شي ته وایي چې دلالت په معنا موجوده او ظاهر نه، دا دوه قسمه ده. یو هغه قسم څه چې ته دا ماده ګورې، د لفظ ماده، بیا به ته کتابونه د لغت تفتیش کوې، به چېرته منده کړې تکلیف نه بعد، چونکې تکلیف سره پیدا کېږي، مشهوره نه ده، نو نه سره ظاهره په معنا موجوده او دلالت. دویم قسم هغه ده چې لغت تفتیش کتابونو باوجود نه پیدا کېږي، مگر تی چې جوړیا په معنا دال ګرځیا، د خرید تخریج بعید کې یو لوري تخریج به غږ نه به اشتقاق کې لری شي نه، یا لری شي نه تخریج او اشتقاق دا نه ظهور ده کړ چې ظاهر نه ده. انا مانوس الاستعمال عند عرب الاربع چې سکان البادیه باندې خلک اگر کوم مولدین نو خلق قطعه مانوس الاستعمال. اول قسم مثال مروله افرنک او تکاکاتو، دا عربي ټکی معنی تکاکاتو جمع ده، چې تاسو په ما جمع شي افرنک ولرس تنحو، نول معنی اجتماعتم، دوم معنی تنحو. خدا الفاظ په خپل معنی نه دي ظاهر، ځکه چې مشهور استعمال ځنه لغت کتابونه په څه ګوري به چیرته پیدا. دوم قسم مثال چې لغت کتابو باوجود تفتیش باوجود صدا نه پیدا کوي. هغه مثال څنګه لکه مسرج، تقریر ده چې ور مسرج اسم مفعول څنګه ده، ادا باب التفعيل ده. نظاهره خبر ده چې مسرج تفعیل باب ده، نو په کار ده چې تسریج نه مشتق، لیکن تسریج ماده په لغت عربو کې غیر واقع ده. لسرستانه لغت عربو کې تسریج ماده نه ده استعمال، نو مسرج اشتقاق په تسریج نه پکاره، دا اشتقاق قریبو هغه ظاهر المعنی دغه خدا ستنه تسریج ماده نسته. خو چې لکه مسرج څنګه مشتق، نو دا وایي چې دا مشتق ته سریجینا یا سراج، اشتقاق په سریجینا نه ده صحیح، ځکه چې سریجی او مسرج کې څومره فرق ده. مسرج اسم مفعول ده باب التفعیل، سریجی خو تفعیل باب نه ده. سراج دیوا چې لالټین ده دا تفعیل باب نه ده، نو دونه اشتقاق خو صحیح نه ده چې چانه صحیح تسریج آمده په لغت کې نه و، لہذا دا مشتق سراج یا سریجی نه، سریجی یا سراج نه اشتقاق نه ده صحیح، مناسبت نشته مسرج سراج او مسرج سریجی. اوس کوي چې غلط ته مسرج دا ټیک نه ده، لکه دا عربي کوخ شاعر ویلی ده حجاج ابن الحجاج، دا شعر ده، دا یو عربي د زور، دا عربیت باندې استشهاد پیښیل دلیل په پیښیل، نو دې ته غلط نسبت نشي کولای. نو دو ولکه د دو ویلا چې دا مسرج چې دا مشتق من النسبت ده، خو نسبت د مراد نسبت تشبیه ده. لکه اشتقاق دو قسمه، کله اشتقاق من الماده، لکه ضارب ضرب نه مشتق ده، مضروب ضرب نه مشتق ده. کله اشتقاق من النسبت، لکه تو ډیروي، بنوي، پاکستانی، پېښوري، دا خو چې کوم اشتقاقات دي دا نسبت نه اشتقاقات، یعنی پېښور ته نسبت ده، ډیرې ته نسبت ده، ډیروي، بنو ته نسبت ده، بنوي، نو دا اشتقاق من النسبت ده. نو مسرج المنا دا پزه چې دا مسرج ده یعنی منصوبه ده، سراج کا تا یا سراج ته منصوبه ده، یا سراج ته منصوبه یا سراج ته منصوبه، دغه نسبت نه اشتقاق ده. لکه ته بنو ته منصوب نو تا ته بنوي وای، دا چې دلته پزه ته مسرج وای، دا مشتق من النسبت الى السراج، او نسبت الى السراج نه مشتق. مسرج څه معنا؟ یعنی پزه سراج غوندې،
مسرد څه معنا فضا سوریجی تورې غوندې دا اشتقاق من النسبت اوس اشتقاق من النسبت هم قریب ده دا خلک وایي نه بنوي پاکستانی سعودي دا وایي نه دا هم قریب ده دا اشتقاق خو دلته نسبت نه مراد نسبت تشبیه ده مطلقي نسبت نه ده یعنی دا فضل ته چې مسرد ویلي دي دا مشتقه ده د نسبت تشبیه نه یعنی دا فضا سوریجی تورې غوندې ده یعنی تشبیه دا نسبت مشابه مشابهی ته ده دا فضا چې دا مسرده ده یعنی دا په شان د سوریجی تورې غوندې ده په چیش کې وجه دې شي چې دقت ول استوا سیخه ده نرمه ده نری ده فضا برابر ده استوا ولا ده دا نو ګوره اوس تقریر راځي چې مسرد غریب ده کوم غریب ده دوم قسم غریب ده دوم قسم غریب هغه ده چې معنی ظاهرا نه معنی موجوده وو لغت کتابوں کې نه پیدا کړي بلکې تبه یو بعید تخریج ګوري قریب تخریج نه د اشتقاق نه شي بعید تخریج څه هغه دا چې نسبت نه د مستقیم هغه خاص نسبت تشبیهی نه لکه مسرد اوس مسرد اسم مفعول ده باب التسریج ده تسریج نه پیدا اشتقاق نه صحیح لسره دا ماده ستنه د تسریج په لغت عربو کې اوس د مسرد څنګه مستقیم نو دوی چې دا یا سوریجی نه مستقیم یا سراج نه مستقیم هلکه سوریجی یا سراج نه په اشتقاق نه ده مسرد اسم مفعول تفعیل ده او سوریجی خو تفعیل نه ده سراج تفعیل باب نه ده د څنګه دا ونه مستقیم نو دې نه اشتقاق نه صحیح کیږي ظاهره خبر ده غلط نه څه وته ده کول ته مسرد ته شعر دا سړي کنه غلطیا کړې ده ابن عجاز کو قدیم شاعر ده لہذا وجه د اشتقاق دا ده چې مسرد مشتق ته نسبت نه لکه کله اشتقاق مادو نه لکه ضریب مضروب کله اشتقاق نسبت نه او نسبت نه اشتقاق هم قریب ده دام چې غرابت نه ده خو نسبت نه مراد دلته نسبت تشبیه ده مسرد څه معنا دا پزم مسرد ده یعنی سوریجی تورې غوندې ده په دقت په استوا کې نو مسرد مشتق ته نسبت نه چاته نسبت اوسه صحیح سوریجی ته د سوریجی تورې ته نسبت اوسه کوم نسبت اوسه نسبت تشبیهی یعنی دا پزم مسرد ده یعنی سوریجی تورې غوندې ده دا نسبت مشابه بیته په چیز کې سوریجی تورې غوندې ده په دقت په استوا کې لکه سوریجی تورې دقیقه او مستوی وي استوایی پکې دغه چې برابر ای دغه چې ولا فاز ده یا دا مشتق ته سراج نه یعنی نسبت له سراج نه مشتق چې دا فاز مسرج ده یعنی سراج غوندې ده نسبت مشابه بیته هلکه څنګه سراج غوندې ده سراج غوندې ده مسرج ده یعنی فاز منوره ده پړک کوي فاز لکه لالټین چې پړک کوي وجه شي بدار دا اشتقاق سے نسبت تشبیه نه نو نسبت هم قریب ده بعید نه ده و نسبت تشبیه به لره شاید نو دا نسبت تشبیه نه اشتقاق نو دا غریب بالمعنی ثانی سے تخریج بعید نه اشتقاق یعنی تخریج بعید مو کوم نه اشتقاق بعید مو دته وګوره والغرابت اوس دا غرابت تفسیر کوي تفتازان لکه ماتین هم مثال ویل نه مسرد تفسیر نه ده دا تفسیر کوي چونکه دومره ډېر ګران نه ځکه ماتین نه دی ویل څنګه تفسیر کوي کون الکلمه وحشیه چې کلمه وحشی وي وحشی څه ته وایي دا تشبیه حیوان وحشی سره وحشی معنی جنگل وال حیوان جنگل حیوان پریری سړی نو کلمه وحشی ده یعنی پریری سړی نه په پیاړي سره چې دې څه مطلب دا اوس تفسیر غیر زائد دی وحشی تفسیر وکړه غیر زائد معنا ظاهر نه معنا موجوده وي ظاهر نه ولا معنی سره استعمال ان محبتي دغه کلمې سره په استعمال د عرب الاربع کې دغه سره محبت نه عرب الاربع نه استعمال دا غیر ظاهر المعنی سره دا دوړو قسم غریب ته وایي قسم اول غریب ته وایي ظاهر نه معنا موجود قسم ثاني ته وایي عام ظاهر نه معنا موجود ولا معنی سره استعمال ان محبت دې سره په استعمال کې نه مسرد فی قول ابن الحجاج لکه مسرد چې کاسه دا استشهاد کوي چې لکه شعر خوږ ده څنګه شعر ده نحو ومکرتن وحاجب مزججه
وفاهما ومرسلا مسردا محل دې استشهاد کړه او مسرد څه کړه په قول ابن الحجاج هغه دا مسرد چا ویل عام خلق ویل دا قدیم شاعر ویل دا صحیح ټکی ده په قول ابن الحجاج شعر دا ده ومقلتا وحاجبا مزددا دا ما محبوبه چې دا مقله لري مقله معنا بیاض العين سره د سواد العين چې بیاضي سترګې سپینواله دا صحیح سپینواله تورواله صحیح تورواله وحاجبا رج لري مزددا وجدي نری رج دي او وجدي مزددا مدققا مطولا نرمي دي نری اما بعض غټي رجي انا نری مطولا وجدي ترجع رسيدلي وفاهما اي شعرا اسد كالفاني دا فاهما اشتقاق من النسبة ده النسبة التشبيهين دا اشتقاق دا فاهما دا ویشتان ته فاهما ویلي سکتور ویشتان دي څنګه ویشتان دي دا سدي لکه سکارت په توروالي کې نو ګره دا نسبت تشبیهینه مستقص فاهمه ویشتان دي په شان ته د کولې په شان ته د سکارو اشارن اسد کلفان دا ټول دي ویشتان لکه سکارت و مرسن ای انفن مرسن پځه ته وای اصل کې مرسن جای د رسن ته وای رسن هغه ناتوي ته وای دوش په پځه کې ناتوي نو مرسن هغه محل الرسم ته وای محل د ناتوي چې اوس پځه ده مراد ته مطلق پځه ده مقید په مطلق کې استعمال ای انفن مسرجن مسرجه پځه ده مسرجه زمانہ یعنی پځه سیف دست ترجمه وکړه مسرجه پځه د اشتقاق په کې معنا به ده مسرجن پځه مسرجه ده یعنی پځه سیف سورجی غونډه ده نسبت سیف سورجی ته اوسه نسبت تشبیهی ده پځه سیف سورجی غونډه ده په دقت په استوا کې یا پځه سراج غونډه ده په حسن کې په پړک پړک کې نو نسبت نه اشتقاق ده نسبت تشبیهی ده نو دا نسبت تشبیه وجه ده بوز چې دا ډېر بعید تخریج ده مثلا اي كيف سورجی دا په شان د سیف سورجی ده چې دقت ول استوا په نرموالی کې برابروالی کې و سورج اسم کین دا سورج دا اسم د اینګر ده ينسب الى السيور دته تور نسبت کې او کسراج فی البریق ولمان په معنی ته ورته دا نه ویني ده او کسراج فی البریق ولمان یا سراج غونډه ده مسرج معنا فزه سراج غونډه ده دیوی غونډه ده په حسن کې نسبت دا نسبت تشبیه ان تشبیه سراج سره ورته غینه مستقر فی البریق ولمان دا وجه دي شي فی البریق برق معنا پړک پړک لمعان معنا چمک فإن كل كلمة لم يجعلوا اسم مفعول من سرج الله وجهه أي بهجه وحسن وستراف بكي فلا اسم الدراسة ولا قولا هم سرج هم غريب ويل غريب مريب ندا دور الدرا ولا كده كلا وای سيف سورجينا مشتق يعني نسبت سيف سورجي ته نسبت التشبيه يعني نسبت التشبيه سرات ته هغه مشتق ده دې ضرورت څه ده ځکه هو ماده ده تفعيل ولا ماده هاي استعمال لكن مسرج غير مشتق كان لغت عرب کې استعمال ده خلق وای سرج الله وجهه الله دې شایسته کې منور دي کې د مخ دا ګوره سرج تفعیل باب ده کنه ماضی کې غدا دا لغت کې استعمال د عربو کې سرج الله وجهه او دا تفعیل باب ده معنی روغه ده چې الله دې مخ شایسته کې شادینه مسرج مشتق کان دا تفعیل ماده ده نخبل ماده مستفعیل نه بلای مشتق شي فلا يكون غريبا دا تخریج په قریب ده لکه مسرج اسم مفعول من التسریج پکا دا تسریج ماده استا چې هغه سرج الله وجهه ماضی ده کنه چې ماضی هم تسریج په خپل استا وسره لہذا مسرج مشتق منا التخریج قریب ده ظاهرة المعنى ده غیر ظاهرة المعنى نه ده معنی مجلوه ظاهر ده څنګه تخریج قریب ده تفعیل باب څنګه په لغت کې سرج الله وجهه خلق وای الله دې مخشا استک بس دغه نه به مسرج مشتق هذا اشتقاق قريب ده بغرابت نه وځي فإن قلت لما لم يجروا اسم مفعول ولا دون ولا مسرج تکای اسم مفعول صيغه من سرج الله وجهه سرج الله وجهنا صيغه تفعيل باب ده استعمال ده وسرج الله وجهه څه معنا ده وي اي بهجه حسن ونوره الله دې مخشا استکی منور دي
نو مسرجن څه معنا ده؟ مسرجن دا معنا چې دا سرج الله وجهونه مشتق ده تفعیل نه سرج په معنا د نور سره ده نو مسرجن دا معنا چې پزه منوره ده پزه منوره ده سرجن مشتق ده په معنا د نور الله وجهه سره نو مسرج څه معنا په منوره پزه ده قلت لاحتمال ان يكون مستحدثا ومولد من السراج او يقوم من باب الغرابه ايضا دو جواب کوي اول جواب دا کوي چې ګوره مشتق فرد مشتق نه وي او مشتقینو کې تقدیم پکاري مشتق نه مشتق کې تاخير پکاري نو اخذ د لاحق نه سابقي اوس کدا سرج الله او چیرته عربي کوخ استعمال کړای وای د موږ ویلو چې سرج الله ماده د تفصیل استق لغت عربي د بمول مسرج غنه مستقره من قبيل اخذ الله من السابق ورستناب ومحسنين رانا اخذتونه دا غریب نه و خدا سرج الله وجه وجدا چې ته مستقبل هم باندې لپاره د مسرج دا په خپل مولد ده دا ورسته عبارت سره د کوخ دا نو دا مولدینو پیدا کړل نوی عربیانو پیدا کړل وجه د تولید من السراج سراج نه مستق کړل اوس مسرج څنګه راغی مسرج خو ابن حجاج په قول کې راغلی قدیم عبارت ده عربیت کوخ ته پکې چې څنګه سرج الله ونه مستقیم سرج الله دا مستقیمینو څه ده دې کې خو تقدیم پکاره چې دا رب الاربع استعمال کړي یو مول مسرج هغه نه راخسته من قبيل اخذ الله من السابق والاستناب المحسنين مستقره وې ټیک و خدا سرج الله چې مستقیمینو مستخرج پر وای دا سرج په نو عبارت ده دا رب کوخ کې نو دا نو عربیانو پیدا کړل شاته مسرج نه ورسته ده څنګه پیدا کړل من السراج دوم نسبت سراج نه واخسته سرج ایشان راخسته سراج نه سراج نسبت نه راخسته ده سرج چمنا سرج الله وجهه الله دې منور کی مخ لکه سراج چې منور ده نو سراج نه دو مشتق ده سرج الله هلکه سرج الله په خپل مولود څه دا کوخ کې نه رااله دا په خپل نو عبارت سراج نسبت نه خلق ورواخسته نوی عربیانو چې سرج الله وجهه ماخوذ ک مشتق من السراج خدای دې مخ شایسته کی لکه سراج چې منور شایسته نو دا په خپل مولد څورستانه څه هم مسرج په قدیم ده نو لازم څه اخذ القدیم من الحديث والطالبات دا خدا مشتق مخشنه ده هم مستقبل ورستانه ده نو لازم څه اخذ متقدم من المتاخر اخذ سابق من الله والطالبات من څنګه سره جلنه مستقبل دا خو فرض دی دا چې دا سره جلا په لغت عربي کوخ کې استعمال دی دا ور احتمال قلت احتمال ان يكون ذکر سره جننه مستقوایا ځکه حکم دی غریب پکوم چې احتمال لري ان يكون چې وی دا سره جلا وجه په خپل مستحدثا نو پیدا نوی پیداواری و څنګه نو پیداوار ده چې غاب ده چې نو پیداوار کې څنګه به کې کول زبان دې پر باسي وننه و مولد من السراج دو سراج نر پیدا کړی سرج الله وجهه خدای دې مخ منور کی لکه دیوه چې منور دو خپل دې نه راځي ما کول شي څنګه د خپل مولد ورستنایس دې پر اصالت نه سره له مسرج څنګه مول دې له وجه اصل وګورو او يكون من باب الغرابه ايضا دوام جواب یا دادا چې دا قسم اول غریب ده ټیک ته موږ جواب دا کو چې تم مسرج سرج الله ونه مستقیم بدنه د چې مستقیم کې سرج نه خدا سرج الله وجه وڅ ده دا غریب قسم اول ده غریب قسم اول چاته وای چې معنی نه ظاهره مگر لغت کتابونه ډېر درانه پکې وي نو او يكون من باب الغرابه دا سرج الله په خپل باندې غریب قسم اول ده یعنی دا سرج الله وجه عام مشهور استعمال نشته چې دا استعمال ته ګوره دا اوري کتابونه په څه ګوره چې چیرې سرج الله وجه استعمال کړه دا څه کنه استعمال کړه له بنام د چیرته منډه نو دا په خپل غریب قسم اول دا سرج الله په پیرو دا خپل مشهور استعمال نه ده سرج الله
او یکون من باب الغرابت یا دا سرز الله او دا باب د غرابت قسم اول نه، یعنی دا غریب قسم اول ده. چې معنا مشهور استعمال د سرز الله نشته. دا هم لغت کتابونه پاڼې کیا د په چیرته نام د پیدا نو دا په خپل غریب څه بیا د چې په خپل غریب ته بل څنګه ودان کی چې مسرج د شیخ مرتضی په ظاهرة المعنى وایي او غرابت نه ودی چې خپل غریب ده چې سرج الله وایي ان مونږ چې لغت کتابونه په پیدا کړ چې پیرکه مړې غواړي ورځنه پیرک خو تنور نه کوي کنه چې مړې پکې ان نه جوړي دا بټاره چې ته پیرک وایي نو بټاره پیرک بټاره ده اکثر خپل مړې نه وسته وځي چې مړې را نو سرج الله وایي خپل غریب قسم اول ده کتابونو کې دا مونږ نه کې په دل وجه مسرج څنګه موږ غیر غریب کو چې نه مشترک والمخالفه ان تكون الكلمه على خلاف قانون المفردات للالفاظ الموضوعه. اوس بلی ویلو کنه چې دریم عیب دا ده فصاحت فی المفرد چې مخالفت قانوني صرفي نه یعنی هيئت کې نقصان هيئت صيغه ته وایي صيغه کې نقصان صيغه هيئت څنګه خرابوي هغه دا ده چې خلاف قانوني صرفي نه بس. والمخالفه ان تكون الكلمه چې کلمه فصیحه یعنی کلمه وی على خلاف قانون مفردات الالفاظ فخلاف قانون مفردات الالفاظ. دې ته اشاره کړه چې صرف تعلق مفردات سره ده ته صرف صيغه ده ماضی دا مضارع دا امر دا نهی دا فلان دا ترکیب خدای نه کوي نو مفردات سره دې تعلق نو کلمه وی په خلاف قانون مفردات الالفاظ. کوم مفرد الفاظ الموضوعات چې هو وظیفي معنا پر عند الواضح آنی علی خلاف ما ثبت عن الواضح. مطلب دا ده چې کوم الفاظ واضح نه ثابتي یغه نه خلافي کصرفي قانون نه خلافي او کنه واضح نه څنګه ثبوت راغلی یغه نه خلاف استعمال بیا واضح قانون واضح ول استعمال کله صرفي قانون سره برابرۍ کله نه صرفي قانون سره برابر خو واضح کو استعمال کړای نو مخالفت پدای چې کلمه خلاف ته وضع دی واضح راځي واضح نه څنګه ثبوت راغلی یا صرفي قانون مطابقي لکه قال یقول د چې کوم هغه ده قال نو قولو نو پالي په دا قانون صرفي ده نو واضح نه هم قال ثابت ده قانون صرفي هم داسې ده کله کله دا چې واضح نه یو شی ثابت دي خو قانون صرفي نه لکه ابا یا ابا کې ورسته ده ته وایي ابا یا ابا یا عوره یعورو ابا یا ابا ګوره ماضي چې مفتوح العين لکه مضارع مفتوح العين فسر دي چې عين یا لام کلمه حروف الکی عدالت یا ابا عين کلمه مفتوح العين ده عين کلمه مفتوحه ده سره دي چې بي او سره یې چله حروف الکی نه دي نو کو خدا دا چې څنګه واضح نه ابا یا ابا ثابت ورنه قانوني صرفي خدا دا چې ماضي مفتوح العين نو مضارع به نه مفتوح العين مگر پس چې عين یا لام کلمه حروف الکی عدالت یا ابا مفتوح العين ده مضارع ما بي یې خونه دي حروف الکی خو واضح نه څنګه ثابت صدا ده نو چې واضح نه ثابت یا غیر خلافي دا خلاف قانون ده نو مفردات او قانون خلاف ده کصرفي قانون سره هم خلافي اته صرفي قانون نه خلاف هو واضح نه څنګه ثبوت راغلی یا غیر نه خلاف تو خیر خبر یا عورات چې وسو متحرک ده ما قبل مفتوح ده نو قانون صرفي خدا ده چې پالیف بدل ده ار یا ار په کارو خو چونکه واضح نه دغه ثابت ده نو بس دې واضح نه ثابت شي دې قانون نه خلاف دي واضح ثبوت ده بس دې ته وایي کلمه مخالفه او دا فصاحت خلاف خبره ده وایي ان تكون الكلمه تجيب كلمه خلاف قانون المفردات دي الفاظ موضوع کوم الفاظ وظیفي معنی ان على خلاف ما ثبت عن الواضح مراد لفظ موضوع نه خلاف دادا لفظ موضوع نه خلافي یعنی على خلاف ما ثبت عن الواضح دا کلمه مخالفه ده یغه وزن چې ثابتي وازن یغه نه خلاف راځي کسر شي قانون نه خلاف یو کنه نو الاجلل مثال درکې رف قانون صرفي خلاف ده الحمد لله العلي الاجلل دا شعر ده محل د استفاد اجلل ده نو اجلل نو په کار اجل په کار باندې ادغام په کار هذا خلاف ادغام ده نو دا اوس کلمه غیر فصیحه ده نو مخالفت قانون وضعینا وازینا خلاف ده صرف نه خلاف هو ګوره لکه الاجلل بفك الادغام
چې ادغام بند کې اجلل وای ادغام نه وکړي په قولي دغه قول شاعر کې دا محل د استشهاد اجلل الحمدلله العلی الاجلل الله سبحانه پر ثنا ده العالی چې لوی ده هر عیب نه الاجل چې لوی ده والقياس الاجل خلاص قياس اجل په کارو قانوني صرفي اگر قانوني صرفي خلاف ده فنحو آل وماون وبايا با ووريا ورو فصيح لانه ثبت عن الواضح كذلك دغه د سوال کې چې لکه بیا خو آل وماون بیا خو دام غیر فصیح پکار ځکه دا قانوني صرفي نه ده چې آل اصل چې اهل و هم پامځه بدل هلکه یې پامځه ولې بدل دا قانوني صرفي نه ده ماون اصل کې موهن نو دا حمزه مو اخر کې هیڅ د پامځه بدل کړل او پالي دا هم قانوني صرفي نه ده نو فقط چې دام فصیح نه آل نه فصیح ځکه هي پامځه بدل ده ماون نه فصیح ځکه موهن نو هي پامځه بدل ده هي پامځه بدل دا قانوني صرفي نه ده دا چې ابا هلکه ابا ماضي مفتوح العين ده نو مضارع په پس مفتوح العين چې عین علام کلمه په جارو فعل کی دلته خو ابا چې عین علام کلمه په مضارع کې ورفعل کی نه دي دا خدا غیر فصیح پکار ده دا چې اورو دا غیر فصیح پکار ده دا قانوني صرفي خو خلاف ته او پالیس نه بدل کړل فصیح هنده وای دا ټول فصیح دی ولې که قانوني صرفي خلاف ته قانوني وزي سره خو فکر کړه واضح نه دغه ثبوت راغلی غير وازين آل نغلل وازين ماء نغلل مازين أبايا إلى آخره يعني ثبت عن الواضح كذلك ذلك وازين دغة ثبوت رغلل ده موافق قانوني وزيدا خلاص كيل فساعة المفرد ومن القراءة في السماء وسو دا ماتين اعتراف کړه په خپل ځان یو کیل نقل کړه دا بعض معاصرین دي مصنف دي تلخیص والا دې بعض معاصر ملګری دي عصر خلک دي هغه په ماتین اعتراف کړي کله ماتینه ته وایي چې فصاحت کې کلمه ساته وایي چې غرابت نه خالی مخالفت نه خالی او هغه مخکې خلک تلو تنافر نه خالی دا دریونه چې خالی دا درې عیبونه بس دا کلمه فصیحه ده یو ټکی بل ته تفکارو چې هغه نه خالی کړی لکه چې ان نه خالی بیان نه فصیح کم ومن القرات فی سما چې غوښ باندې بد نه لګي غوښ باندې چې دا کلمه په اوریدا کې په غوښ بد نه لګي اکه په غوښ بد لګي دا بیا دا غیر فصیح لکه جری شاټه جری شاټه چې ده جری شاټه اوس په غوښ بد لګي څنګه به دا چا ویل وي دا بوتوي مدنه غوړل ده متنبي دا شعر ویل ده سیف الدوله باندې کې مخ کړی ده ځکه سیف الدوله بادشاہانو مخې کولې پیسې مې به وصولولې غټ شاعر وکړ ایو ور نبوت دا وکړ او نعوذ بالله دې تبع توبه کړې مبارک الاسم غر اللقب دا شعر ویل ده سیف الدوله باندې چې دا سیف الدوله کې د مبارک الاسم نام ډېر برکتی ده ځکه نام عالی ده غر اللقب ډېر واضح سپین لقب ده چې سیف الدوله ده سیف الدوله لقب ده خبره د دولت د حکومت توره ده کریم الجریشه شریف عزتمن نفس ده نفس دې عزتمن نفس ده قبایح ارتکاب یا کبیح حرکات نه کوي کریم الجریشه ډېر عزتمن نفس ده شریف النسب نسب ډېر قیمتي ده ځکه چې سید ده کنه چې سید ده نو نسب ډېر قیمتي شو اوس محل دې استشهاد جریشه ټکای چې دا جریشه څه ده دا غیر فصیح ده ولې په غوږ بد لګي دا غوږ کیلا بعض ویلي په اعتراض کې معاصرین د مصنف فصاحت المفرد خلوص مما ذکر ومن القراءة في سما دا متن کې وداسي ومن القراءة في سما دا وواته فدا دې پر معطوف علی پکارو معطوف علی علامه تستازان روبسه چې معطوف علی داسې ده فصاحت مفرد دا خلوص مما ذکر یو خدای دې چې خالی به ما ذکر عیبونه چې تنافر دا مخالفت تا غرابت ومن القراءة في سما هذا بدل لګیدلونه په غوښ کې لأن يكون اللفظ بحيث فداستور دا قرات کی سم ادا معنی ده چې بدل لګي په غوښ کې لأن يكون اللفظ بحيث چې وی لفظ په داسې ځان يمجه السمع چې چندې غوښ چندې چې غوښ ته وځي کنه غوښ چند وي ځان ويتبرع عن سماعها اجان ساتي اوریدانه تیار په خبر اوریدانه اجان ساتي سره دا منوري ده شبو ویا ته کم ده ونه فال جریشه لکه جریشه ټکای في قول ابي طيب هذا دا چا ویل دا قول ابو طيب د کنه متنبي شعر مبارک اسم ټول شعر وای
مبارک الاسم برکت نامه ده. غیر لقب واضح سکن لقب ده. سیف الدوله ورته یې کنه. کریم الجره شاه نفس عزتمن نفس لري. ارتکابات د کبایح نه کوي. انا فضول زغیری چې سپینو سرګو خواته ولاړي او الته زغیری. اماین خان پیسې ورکړي کنه چې کومه لګانه پکې زغیره. او بس ځای لګیای هوټل چا ور خیال نه کنه دا بس کومه خلګیات. مړه داسې په درمان دلته پېښور چې په مخه درواغ دلې دا خلک غوړ دي. څوک مخاطب نه تاسو نه چې څوک مخاطب دي. ته لګیا شي کنه هاي څه چا سره کوي. دا خلک یو داسې وګوري کنه دا ولګي. ولا ته تنخواه ورکړي 10,000 20,000 روپۍ تنخواه ورته ملوي. او حدیث کې هم داسې راځي چې شیاطین چې دي ادار څه کار کوي. دا شیطان ملګری کې شیاطین دا ټول دا کارونه کوي. انسانانو کې شیاطین ملګری باقاعده شیاطین ورخواته راځي. یوحي بعض الى بعض زخرف القول غرورا. بعض ته وسوسې اچي داسې دوکې خبرې. نو انسانانو وال په دې هوټلو باندې اسپینو چرګو پاتې. دا عجیبه خلک نور دې پیسې لګو بیا سپینه چرګو ځان ته تاوان خپل ورکړو. هڅه دا ته مې مصروف ورکړي شلې په دې دا غوټه ولاړې داسې پښېتانه وتلي چې پښېتانه د خپل وته ځای نه کوي نو خو ګېډې چې نه کوي چې ګېډې چې نه کوي نو تامینه کې چې حرکت نه پیدا کوي نه د مزاج کې څه نشاط راځي. خو جان غلطه اته امیان وندي څه جوړي امیان جان غلطه اخو پیاج نه وای چې غوښه ده کنه خو غوښه نه غوښه ده دا غوښه ده چرګه غوښه ده بلکې دا ته چرګه وایي چرګه ده کنه نور پته دانه نه کې چرګه ده مزاج دې دا ما پر مفسد ده که مصلح ده نه دې پیسې ولګو به خورونه چې کې وته تیو او تني چرګه سال نه پاتې کې هر سره کوشش کوي چې ما واخله درا په ولګي دې بس اخلاص شریف النسب کریم الجریسه عزتمن نفس ده کنه نفس عزتمن ده کبایح او ارتکاب نه کوي او ټول باندې نه نه همایند ملګرتیا نه کوي. شریف النسب عزتمن نسب ده ولی لاندې وتلګي لانه من ولد ابن عباس حضرت عباس رضی الله عنه اولاد نه ده کنه. والاغر من الخيل الابيض الجبهه دا وی اغر په اصل لغت کې من الخيل دا اسانو کې یو استوي الابيض الجبهه چې سپین تندي والی دا لغوي معنی بیا مجاز کې استعمال ده مجاز مستعار ته هر واضح معروف پر به مستعار سره ثم استعيره لوجه وضاحت ثم استعيره له مستعار سره کې مجاز مستعار تشبيه ده لكل واضح هر واضح معروف هغه کوم بیا سپین والی کنه بس وفيه نظر داس ده. اوس ماتین په د خپل رات کې ماتینو ته چې ما کوم تعریف کړی د فصاحت فی الکلمه فصاحت پورو منه چې فصاحت فی الکلمه دا چې تنافر نه پکې حروف کې مناسبت فصاحت فی الکلمه دا چې غنی پکې مغاربت نه پکې یعنی معنی ظاهر موجود تاسو نه چې لوړ معنی فصاحت فی الکلمه دا چې مخالفت نه قیاس صرفینا او قیاس وضعینا بس دا کافی وګڼه په تعریف کې تاسو کې مو سره وایي چې قرات کی سما بنی ماتین ولته مکرو کی سما دین احتراز په فساد پر کلمې کې نه ده ضروري وای وله وای ځکه چې قرات کی سما څه ده دا خو په غرابت لوجي کنه چې نظر اندامه دا شای چې غریبی کنه یعنی مانوس الاستعمال نه کلمه په خپل معنی کې لری یو ټکای یا بل لغت کتابونه په څیر ګوره پیدا کی یا بل سره لغت کتابو کې دي اشتقاق بعید به کوي هغه نسبتونه نو یو شام مستقیم پاکستانی بنوي نسبت نه اشتقاق نه هم نسبت مستقیم به نسبت نه ولا اشتقاق شي بعید نسبت کی نسبت تشبیه ده هغه نه به اشتقاق وای نو دې ته چا زندي نه دا مکروه چې په وځ لګي دا وجه دا کنه چې په وطن نه شای نه چې په وطن شای نه نه هم دی ویني دا مکروه لګي دا څه ته غرابت له وجه نه دا مکروه ده کنه نو په اصل وجه خو غرابت لا شی غریب ده معنی ظاهرا نه ده ځکه په وړ بد لګي لہذا دا غرابت سره راځي اصل غرابت هم احتراز ته په فضاد په کلمه کې نه دین خپل احتراز رااله دې ته مستقل احتراز ته ضرورت نشته داوي او په نظر لأن القرات في سامي ده تقتضاني وجه وجه نظر لکه قرات في سما چې په وړ بد لګي نه هم مستقل یو عیب نه ده په فصاحت کې بلکې انما من جهه الغرابه دا په وړ بد لګیدل خاص کر دا وړ باندې بد لګیدل
دا له وجې د غرابت نه ده. څرنګه غرابت نه ده؟ المفسر دي بالوحشه چې غرابت تفسیر مسکړه ده بالوحشه په لرې والي چې دا یو لرې شی جناور غوندې فریږي سمې مثل تکاکاتم و فرانکو لکه تکاکاتم او تکاکاتم چې دا غریب ده څه معنا لسره دا تکاکاتم تکامل په لغت عربي کې نه اورېدل نه هم په لغت کتابو کې څه پیدا تکاکاتم نه اجتماعات تاسو کومه د مسلم و فرانکو افران لرې سم معنا سنحون او نحو ذلك یا دا نور ټکی لکه اطلخم الليل ازلم اطلخم الليل معنی چې دا تور اصل شپه نو اطلخم نه د استعمال په لغت عرب کې ته چېرته ګورې چې په لغت کې به نام ده مونږ وکیل لأن الكراهة في سمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب لا إلى نفس لفظ دا بل چا نظر وجه ویل ده تفسیرانی هغه نقل کوي عرب کوي زړه دی